مشران په خپلو مولانا توفیق درخواست دی چې راشي د پروګرام باقاعده آغاز کړو تلاوت دپاره مولانا توفیق صاحب زما آواز اوري مولانا توفیق صاحب دی راشي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان صدق الله العظيم. السلام عليكم. لال رحمان صاحب دې سنټري لال رحمان صاحب دې خدای کامیاب کړي خدای دې ترقي ورکړي دا وټونه په ټول موږ خیر سره د سره دغه دا موږ په ټول په اتفاق باندې دغه ورکړو او ټول به د سمنګ دغه په یو دغه باندې په یو خپل باندې په ټول موږ د اتفاق خیر سره ان شاء الله او بیا کوم د ملګرو زه یو دوه خبرې ستاسو په ذهن کې راولم چې دې په الیکشن چې کوم دی سپیکر ته چې کوم دی زموږ اصل هلال چې په خپله ولاړ دی سپیکر ته صاحب ته او اینې ته چې کوم دی ملک ګلال رحمان ولاړ دی اینې سیټ ته انشاءالله دې پېنه به موږ دوه اوټه پول کوو یو به پیکر ته پول کوو یو به اینې ته زموږ انتخابي نشان هماغه زوړ دی همدا چې کوم په دې پوسټر کې دی همدا نشان چې کوم دی همدا به یې ګوته باندې لګوي څومره چې زموږ سپین ګیري دی هغوی اکثر ګوته ولګوي ګوټ خراب شو ډېر ځله موږ سعود خراب شوی نو دا به ډېر غټ خیال ساتو بل چا که څه خبره وي نو هغوی ته زه خواست کوم چې راشي څوک خبره غواړي. بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزانو ټول نو مکې خدای عزیز تاجول علي صاحب د هغه د ورونو د ورونو ټول خاندان شکریا ادا کوم چې هغوی موږ له دا مقرره کړل او دا ترتیب چې دې پروګرام برابر کړو موږ صاحب په دې کښتۍ کې خیر سره دا سفر شروع کړ الله پاک زموږ او دا سفر مبارک وګرځي. عزیزانو وخت کم دی ډېرې خبرې نه کوم نور ملګري به هم ګډېږي ته سړي صاحب خبره کوم دا وټو موږ یو چاله ورکوو او دا وټ داسې بېکاره شی ګڼئ موږ ورته دا سپینه پرچۍ نه ده په دې وټ باندې سړی ممبر کېږي MNH کېږي او دا هفتې ورځ به خپل دې قام ته او دا قام ورځي کا کار کېږي او که نه کېږي په هغه ځای کې ورته ناست دي نور ستاسو ټیم نه ضایع کوم د خیر سره مهرباني دا وکړئ چې ووټ په ځای استعمال کړئ او دا ووټ خدمت نه ورکړئ او د خپل بچي د مستقبل دپاره سوچ وکړئ نور ستاسو وخت نه ضایع کوم. السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیه. مشر خبر وکړه سټیټ باندې ناس مېلمانو زموږ خواږه عزیزان یقینا په دې مومندو کې او بیا په زموږ په صوبه کې د خبره دونه یو خوش قسمتي وه چې مرکز کې حکومت راغی په صوبه کې م راغی خو نن چې زما دا مومندان دا خبره بار ملک کې خودي سیف کې مزدوري کوي په دې پنډۍ او لاهور او کراچۍ په دې بازارونو کې دي کوم MNAs چې زموږ دا خبره پوه شي په مومندو کې راغلی په مرکز او په صوبه کې حکومت و لکه بله زموږ د مومندو له حق ورکولو په ځای باندې هغه 300 کروړو روپۍ چې کوم دی دا خبره قبل پکې وشو زموږ د سړک په مد کې زموږ د سکیمونو په مد کې زموږ چې کوم د زکات په مد کې هغه یو شی د خبره ډپارټمنټ خالي نه دی چې زموږ په مومندو کې خبر شوی نن زه د عزیزان یم زموږ دا مشر یې الحمدلله زموږ هر هفته اتوار چې کومې د کاروان رحمان کارنر میټینګ کې ورکر کنوینشن مشران خبر اوري د سره زموږ د خبره چې کوم ځینوار دی هغه په هر ځای کې منډې تړلې وایي خو چې کوم ذمهدار د مومندو راغلی او کوم فندونو کې غبن شوی کوم ظلم دی عوامو ته شوی نن به دا چاپړي فروش دا فروش دا سبزي فروش دا غلط نه وي په دغه فند په غلا باندې زما د مومند په دې اوټ باندې خبره د عین منشور چې کوم جوړ شو د سره پوه شي دا وخت چې کوم ځای شو زه وایم سنیټر صاحب ته چې څنګه په مومندو کې موږ اواز کوو د ټولو غلو له یو هلال ټولو غلو له یو هلال انشاءالله تاسو له هغه وخت نه دی چې انشاءالله دغه مشر چې کوم دی سنیټر هیله رحمان د 15
زل شلو کال نو سره مونږ ماشومان ګډ شو د سره کمې به شي نه دی کړی د سړیټر سے بدایم چې زمونږ د مومن قوم ډېر پسپانده دی د دې پیندۍ په مومن ډیم کې چې نن پنجاب او د بل ځای نوکرۍ نه کېږي سیبا دغه خلکو به دغه د چوټي ورکړي چې څومره د کلپې روډ دی څومره د نورو ځایونو د صوبونو خلک راځي نو انشاءالله دا بچي به د فوټپاتونو اوچتې او دا به دغه مومندو کې چې کوم ایډجسټ په نوکرۍ کې په ډیمونو کې وما علینا الا البلاغ الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي زما ګرانو عزیزانو مشرانو کشرانو خصوصا تاجګل صاحب استاد ټول خاندان او ناس د مومن قوم جمله مومن قوم مشرانو کشرانو زه تاسو شکر گزار یم په دې دعوت باندې په دې راغونډېدو باندې یقینا هر ملګری به دې وخت چې ملک کې سیاسي هلې ځلې شروع دي او هر ملګری دا کوشش لري چې د خپل قوم لپاره د سیغړې یا د نماینده وټاکي چې هغه مستقبل کې د خپل قوم او د خپل وطن د خلکو خدمت وکړي موږ اکثر د وطن تیر شوي وخت کې به زما ملګري راتلل او د دې علاقو کې به تقریرونه څه داسې حد سره کول چې اکثر به دا خبرې کولې یا به زه یادولم یا به بلال یادول یا د دې نه وخت کې قبایلي علاقو کې د سیاسي نظام چې کوم دی دا ډېر وروسته متعارف شوی دی وروسته متعارف شوی مطلب دا دی چې دې نه مخکې به قبایلي علاقو کې اکثر زه د خلکو ته وایم چې دا زموږ د لومړۍ وټونه به د خلکو ته به دومره د عوامي مسایلو پته نه وه کمینې به رالې یا دغه به رالې نو دا نظام چې کله نه شروع شوی 2002 نه پس بیا خلکو کې لږ دا شعور راغلی دی او دا هر فرد ته د قبایلي علاقې چې هر فرد ته دا د ووټ اچولو حق میلاو شوی دی دا د 1997 نه پس ته میلاو شوی دی نو هغې نه مخکې به د خلکو ته دومره د مسایلو پته نه وه یا کله چې موږ کوم ملګری ودرېږو هغه تقریر شروع کړي دا 1947 نه راوالي چې 1947 نه پاکستان جوړ دی فلانې ډېرې داسې مسلې مسایل شته چې هغې باندې بحث وکړي سړی نو هغه ته خلکو ته پته ولګي یا د روان نسل ته اکثر یو ملګری راشي هغه بس ډېر په تیزۍ کې یو تقریر مقریر ورته وکړي عوام چې کوم دی هغه مسایلو نه خبر دی نو د تیر شوي وخت کې چې کله 2018 و هغه وخت چې موږ به مو پسې یادولو بلال به مو پسې یادولو چې وګورئ تاسو دلته نینې خرڅوئ او یا دغه کوئ یا داسې کوئ یا غریبو مزدوري کوئ او په قبایلي علاقو کې دومره ډېر ریسورسز دي پکې تاسو د هغې نه محرومه پاتې شوئ دا خو شو چې هغې خلکو حکومت پکې رالی دا ډېر زیات خو شو چې هغې خلکو حکومت پکې رالی پرېږده یو پکې داسې اوس زه اکثر وایم چې دغه زاړه تقریرونه یې راخلی ولې چې زه کله کله ساګي والا تقریر یو شته که د نورو ملګرو سره کم تقریرونه یې مهرباني وکړئ زاړه د 2018 والا هغه خو لږ سوشل میډیا ته راواچوئ چې دوی به کوم د پنډۍ کې بیانونه کول یا به ګرځېدل چې بس بل ځل تاسو راځئ مومند نه ممیز ته پیرس جوړ کړی چې اوس راشئ مومند یې ټول کندې کړی دی کوم لږ ډېر چې کړی هغه مونږ جوړ کړی که د غلنۍ نه واله تر د محمد ګټه پورې روډ دی د هغې نه شاته روډ وګورئ دا حال دی کم یو کس یې ځي په لاره ورته خیرې کړي بل څه کار یې نشته دا ښه دی چې کم از کم خلکو ته پته ولګي هغه دړکې کول یا خبرې کول یا دروغ ویل دا وختي طور باندې ډېر ښه دي یا هغې دپاره لاسونه پړقول یو ځل به تاسو لاسونه وپړقوئ خو 15 کاله وه بیا تکلیف د دې پړقولو تېروئ دا ښه دی چې دا سړي ته دا پته ولګي یو سړي هسې دړکو پسې لاس وټکوي که نه بیا 15 کاله هغه ته هغه زور ورسي نه ځان اول سړی په ځان خبره باندې پوهېږي چې دا کوم سړی ما مخې ته ولاړ دی آیا دا کومه دعوه کوي دا په رښتیا په دې خپله دعوه کې رښتیا هم دی که نه دروغجن دی نو تېر شوي وخت کې به دا دړکې کولې چې دا دلته کومه غریبي ده په قبایلو کې بس چې موږ څنګه حکومت کې راشو ټوله غریبي ختمو نو زه ته اکثر وایم دوباره چې هلکه ډېره غریبي ستاسو ختمېدله که نه نور یې ورپسې غریب کړی خدای که تکف لګم بس بالکل هغه اخرني څه چې درکې پاتې و هغې هم دنه خرڅ کړي دي قبایلو کې لږ ډېر څه کار راغلی و هغې هم درته ختم کړی زه هر ځای کې دا لګیم مختلف خامخا پنډۍ د دې ځای کې خلک د دغه مغزیات او سوشل میډیا دور دی تقریبا خبره خلک اکثر خلکو ته اکسس ډېر دي زموږ علاقو کې دا اکسس خلکو ته نشته لکه نټ دومره تیز دی لکه دلته چې څومره ښه دی نو اکثر تیر شوي وخت کې به د خلکو تاسو ته دړکې کولې اوس زه ګرځم او هغه دړکې والا ټول تښتېدلي دي پتې هم نه لګي والله زه به یادولم چې دا به احتساب ته مخامخ کوم او د ځوانانو به ته لاسونه وپړخول هلکه اول به هغه ته ته وایي چې هلال په دې فلاني ځای کې غلطي کړې نقصان یې د قوم رسولی دی دې ځای کې نقصان کړی دې ځای کې نقصان کړی دې ځای کې نقصان کړی نو سړی هغه وایي چې او دا به احتساب ته ودروم نو زه خو احتساب ته ونه درولم یا قوم ستاسو مخکې زما د عزیزان څومره چې ودي وپسې لاسونه پړقول چې او هلال به په رښتیا رانیسي ما ودې ته په شکي ګوډی دی یو چک زور ورکړم را چقړه کړې زندہ باد
داسې تاسو ته دړکې مړکې دلته چې دا کم کسو کې کنه چې هوایي درته ویولي دا خدای چې تاسو ما ته را مخامخ کې لکه د پلاستیکو ګوډۍ په شان دی له چکړوم دی لاس کې او ګړپ کې لاسي واسي تاسو ته جرأت لرئ او هلال ناصر تاسو دغه په مخ کې تیزه خبره وکړئ زه دې زما مخ کې آسی که دلته تاسو ټول خامخا تاسو خپل ساده ذهن شانتي لرئ یا داسې دی چې هر هغه ملګری چې ولاړ د قوم بچي سره مینه محبت لري نور په تړکو مړکو نور مه تېروځئ دوی ایمانونه تاسو ته نه دي معلوم دوی ایمانونه ډېر کمزوري ایمانونه لري د روپو ته د ټینګې نه دي بالکل 2 منټه کې خرڅېږي لکه د ټیپر په شان که نوکري راشي نوکري خرڅوي پیسې راشي پیسې وباسي پټوي زه ورته اکثر دا سوالونه موالونه دغه 75 76 ورځې وشوه موږ به د مومندو کې کمپین کوو نو په 2018 کې بالکل ټول بدر منیران اوس ورته وایم راشئ زما د سوالونو جواب راکړئ دوی مانه چېرته هم په 2018 کې یو داسې سوال تپوس نه دی کړی چې ما د هغې جواب نه وي ورکړی ښه ملګرو سړی خو یو ما ته یو مخې ته سوال کړي چې فلاني ځای کې دا نقصان شوی د مومندو د دې جواب ورکړه چې زه تاسو ته په دلایلو جواب درکړم 2018 کې دا مسله شوې ده د دې جواب ورکړه 2019 کې چې زه ټولو جواب درکړم د اوس ساعته پورې په 75 ورځو کې یو 8 سوالونه ما د دوی مخې ته ایښي دي په دې 9 سوالونو کې په 8 سوالونو کې یو کس دا چې کوم کس حکومت کې پاتې شي خامخا هغه جواب دی کنه هغوی تر د نن ساعته پورې جوابونه رانه کړه او جوابونه کېدای شي سوالونه زما د ټولو ملګرو ته پته اولنۍ مسله مې ورته ویلې وه چې ورور 2018 ADP کې زموږ د علاقې د خلک د ترقۍ د عمل نه اکثر موږ دوی له دغه ورکو ډاډګیرنه ورکو چې زه حکومت کې راشم ټول ترقي به تاله راوړم د موضوعي تعلیم نظام به راوړم کالج به راوړم یونیورسيټي به راوړم خو دا خبرې کوي اوس یو بچي دلته په دې دغه کې راننه وتم هغه بس خبر چې څنګه به دې ځای کې راتاوېدم نو یو ماشوم یې زه تاسو ته کم ځای نه راغلی ول دی ټکسلینه د پسې راغلی مل پاک در باندې مړی ما دا دې ولاړ دی دا وخت زه تاسو د ټکسلینه راغلی ما پاک در پسې مړی ما نو ما خامخا د خپل قوم سره مینه محبت زه د خپل قوم سره خپل خامخا څوک چې د کوم قوم نه پیدا دی د هغې نه خام مینه او محبت مو سره لګي که هغه افریدی به خپل قوم سره محبت لري زه به د خپل قوم سره محبت لرم زه کله په دې نه خوشحالېږم زه خپل قوم خرڅ کوم او نه د دوی په شان د نیتونه لرم نو یو بچی دی هغه پته نه لګي زه به یا لیدلی یم زه به پېژنم په نوم یم نه پېژنم خو بس اورېدلی به چې دا د قوم سره ځان خوږوي د قوم سره ودرېږي بس هغه زه د قوم سره مینه لرم بیا چې داسې ماشومان موږ له دغه راکوي مینه محبت راکوي زموږ خپل قوم په خرڅولو باندې په دې باندې نه پرځو کېږي او نه په ښکته لیدلو باندې پرځو کېږي چې زما قوم دې ښکته شي عزیزانو وخت ډېر مختصر دی بخښنه غواړم او خبرې به انشاءالله نورې به تفصیلي چېرته کوو کوشش به دی چې یاره تاسو د ټول مسلې نه خبرې سئ الیکشن را روان دی تېر شوي وخت کې به ډېرو خلکو خبرې مبرې کړي خو هغوی به هغې له عملي جامه نه یې ورکړي عملي جامې ته به کله نه یې ورسول نو که زه ته پروګرامونه او سکیمونه په شمارلو شروع شم کېدای شي ناوخته پکې ډېر شي او سکیمونه سر ته ونه رسو خو اکثر موږ ته چونکې دا پروګرام زموږ د ملګرو د شیخ بابا دغه نه دی په ټول مومند جلسې کې چې زه چېرته لاړم که نه هر سړی ما ته شیخ بابا په خوله کې راکوي والله شیخ بابا تا ته ډېر ګران دی که نه خامخا زه مرید یم ما نیکي مرید و پلار مې مرید و زه مرید یم او زما بچی مې مرید د خپل شیخانو محترمو او ډېر قابل قدر دی زموږ لپاره زموږ د نیکه سره او د ټول سره محبت لرو بیا چې الله مونږ لکه مقام راکړی د دې د دعاګانو د بزرګانو په شفقت باندې راکړی د دوی د محبت له وجې الله رب العزت راکړی چې موږ دوی سره محبت لري او دوی دعاګانې کوي مونږ ته عزیزانو خپل کوشش وکړو چې دا سفر سره جاري وساتو د سیاست او د مینه محبت د خپل قوم سره چې کوم مینه محبت دا هم سره جاري وساتو زه ستاسو د ټولو عزیزانو یو ځل بیا په درنو الفاظو کې شکر ګزار یم چې دلته ما ته راغونډ شوي او زموږ مینه محبت هم راکړه السلام علیکم